والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وعلى صحبه أجمعين. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. باب د په بیان دغه حدیثو کې چې راغلي دي په مانځه کې په باره د مانځه کې په ساروي حيث ما توجهت به، کم طرف ته چې مخ واړی دا دابه به په دې مصلی سره، مصلی مخ چې کم طرف ته واړی نو وابه هرکه دابه باندې مون څنګه دی، یو فرایض دی او یو نوافل دی. نوافل په دابه جایز دی مطلقاً، او د مصلی چې کم طرف ته مخی نو ټیک ده، او فرایض په تبه کوزیږي تر څو چې ممکنه ډیر خوف او یره نه. د دابه په حکم کې موټر دی گاڑی، ما خام مونږ دیو کو چرته سفر کې او گاڑی راو خطل نوافل په سیټ کې وک چې کم طرف ته د مخ خو خیر دی، یا جاز کې سړی سفر کوي یا بل سکینو بس په اشاره باندې رکوع سجدي له اشاره. تاسو په خبره پوه شئ. جاز کې سړی راځي او دشي ورمانځه ځای نه سبق کوي، هلته خو سړی ودرېدی نه شي، په ناسته به وکړي او په اشارې سره به وکړي، او که چېرته اودس نه وي نو بیا به څه کوي، تیمم هم نه کېږي سبق کوي، نو بیا به تشبیه د مصلینو سره وکړي چې کوش شه بیا به د هغې قضایي هلکه تاسو پې پوه شئ کوي. هلته خو د اودس ځای نه وي، بعضې جهازونو کې یو ځلې 2013 کې ورکوټې داسې ځای نه وي، ورکوټې هغه چې دغه شي نو بیا بندېږي، زنانه ورته هم تش اودس مې ماتاو، هلته اوبه سړی ډېرې څکي نو تش اودس ماتې تکلیف نو شی بند شه، بیا رانه ځای ورک شه چې اوس کم ځای دغه کې ډېر هم بیا ما ویل یاره ملګری به اوس راشي، ملګری را سره اوس چل به وکړي، خو ډېر مې پکې دغه که آخر خدای هغه ځای لاس ور برابر کړي چې داسې مې که کولاو شو، ډېر خوشحاله شو. یقین وکړه تاسې پې پوه شئ نو، او ډېر خفه وم چېرې تشې امتیازې اوس کې لاندې ساس کې به چا ورنی شي. یقین وکړه بیا هلته ما د خلکو ویله دې له دغه ایښي، دې ته ډسبینونه وي، دا ډسبینونو کې دغه کېږي جاز، بیا څه دا ډسبین تشئ. تاسې په خبره باندې پوه شئ. دا خو ډېر 4 ګنټې مزل یا 4 نیمې ګنټې نو دې کې چا مثانه کمزوري نو تش اودس به ماتئ. لکه موږ سره ملګری و مدرسه کې مدرس و را سره، هغه ویلې نو وایي بس ایران کې خو شیعهګان دې هلته راځي چې په ایران باندې تېرېږي، نو وایي څه لیټرین ته ننوته غټ اودس مې مات کړ چې په دې شیعهګانو باندې ور پرېوځي. بیا نورو کسانو ته قمقله په شیعهګانو نه ور پرېوځي، دا هغه ډسبین کې را جمع کېږي. هغه دا وسه وکړه نه، دا مسلماني د وسه وکړه چې اودس یې پې ورچوي. نه دابې باندې یا په څاروي باندې منځ کول نوافل په هرې طریقې سره جایز دي. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع ويحيى بن ادم قال حدثنا سفيان عن ابي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجه فجئته وهو يصلي على راحلته نحو المسجد والسجود. نبی کریم صلی الله علیه وسلم زه چاته یو کار پسې لېږلی وم، زه راغلم او د منځ کوه په څاروي باندې مشرق طرف ته، او سجده به یې لږ ټیټه وه د رکوع نه، سجده به د رکوع نه ټیټه
هلته قیام نه کېږي نو اشاره به کوي د کرسیو کې دا خلک منځونه کوي دا ډېر ناجایزه کار کوي د جوماتونو کې یقین وکړه چې دوی سره د مانځه غم نشته سپین ږیري دي او بې لمازه دي دغه مونځ یې نه کېږي کرسی کې کرسی کې به څوک مونځ کوي چې څوک قادر علی القیام هم نه او قادر علی الرکوع والسجود هم نه په قیام قادری نه په رکوع قادری او نه په سجده قادر تاسو په خبره پوه شئ که په قیام قادر دی او په رکوع سجده باندې نه دی قادر دی به څه کوي دې کې د فقهاو اختلاف دی بعضې وایي قیام به کوي او رکوع سجدې له به کینی به اشاره به کوي او بعضې وایي نه رکوع او سجده چې چا نه ساقطه شو د هغه نه قیام هم ساقط هلکه تاسو په خبره پوه شئ که پوه ښه یو سړی اوس چې دا اکثر سپین ږیري چې دغه کوي په دې کرسۍ کې کوي نو دوی ته ډاکټر ووایي چې ښکته کېږي پورته کېږي باندې ځکه دې ځایونو له زور ورځي نو دی ګویا کې دی قادر علی الرکوع والسجود دی قسم دی چې لسو روپۍ ته پرېوځي دومره ورته ټیټېږي چې پرېږدي که ټیټېږي ورته ټیټېږي ورته پوه شئ پې قادر علی الرکوع والسجود دی نه د ده نه رکوع سجده نه ده ساقطه د ده قیام نه دی ساقط قیام ته نه ده ساقطه قیام فرض نه کوي سجده ته نه ده ساقطه نه کوي رکوع ته نه ده ساقطه نه کوي نو مونځ وشو که ځکه بالفرض ومنو چې دی قادر علی الرکوع والسجود نه دی صحیح ده نو بس بیا دې په ناسته مونځ کوي بیا دې په څنګه مونځ کوي په ناسته دې کوي په قاعدې په شکل که داسې نه شي کېناستې دواړه خپې دې وغځوي یا د یو وخت په وغځوي کوي دی ځکه سلفونه داسې طریقه را روانه ده کرسۍ دا خو د عیسایانو کار دی دا خو د عیسایانو د عبادت طریقه ده چې کرسیو کې عبادتونه کوي زموږ مسلمانانو کې دا طریقه نشته تاسو به یاد شي زما خو یاد شي دا د 2010 نه بعد پیدا شي 2010 نه مخکې موږ چېرته جومات کې کرسۍ نه ولیدل تاسو په خدای یقین وکړه چې نم دلی دا اوس جوړه شو دغه دا سرکاري سکول ته جوړ کړی جومات لکه سرکاري سکول زمونږ دا خلک چې دي زمونږ دلته سپین ږیري چې پکې مونځ کوي یو دوه نه علاوه یو دوه ضعیفه دي یو دوه ضعیفه دي دا به ومنو او دا نور چې دي چې څه خیرات ته لاړ شم دوی پکې حاضر ناظر یقین وکړه جنازه کې حاضر ناظر واده کې حاضر شادي حال ته زه لاړ شم شادي حال واده لځي نه دا اوس قادر علی رکوع و سجود نه دي هلکه چا درته ویلي دي ډاکټر راته ویلي دي او ډاکټر ورته نه ویلي هسې لګیا دی ډاکټر ته پریاد وکړي دا ځای مې خوږېږي او دا ځای زه ورغلم ما ته وایي په کرسۍ کې هلکه ځان له کتل پکار دی یقین په خدای وکړه چې داسې ده ډاکټر خبره نه ده صحیح دا ځان له ګوره بیا یو سپین ږیري له ډاکټر ووایي هغه معیوب مي معذور مي هغه په کرسۍ کې وکړي خیر ده زمونږ خو دلته بعضې دي چې راشي چې وګوري کرسۍ خالي او وایي دی سپین ږیری پکې کښېني او زم سپین ږیری یم ږیره مې سپینه ده زما به هم پکې کېږي هېڅ ته دی وایي چې دا د سپین ږیرتوب شی دی دیم پکې ورکینی ته په خدای یقین وکړه چې داسې دا چې د 2000 پیس والا ډاکټر ورته ووایي نو زه صحیح ده 2000 پیس والا دا سپین ږیري چې دي ته په خدای یقین وکړه چې ټول عمر کې د 2000 پیس ډاکټر له نه دي تللي په همدې بالستاني وهي په همدې ډېراني دي باندې نو مې رانه واخیستل ډېره غلطي وشوه دې کمزورو ډاکټرانو باندې تاسې په خدای په همدې ستنې وهي او دغه ډاکټر لنی چې وای ډاکټر راته ویلي دي چې په کرسۍ کې کو یا په جمعات سپونه په خراب وای کنه دای دی را روان جمعې ته د کرسۍ باره کې خبره کوم ان شاء الله بیان شروع شو کنه یو لس منټه بیان کرسۍ باره کې غاړه په خلاصو ما انفرادي مې بازو ویلي دي اجتماعي وې مکنه بس نوٹ کې به منل ودی منی نوٹ وځه څوک دا اوس حرم شریف کې دي هغه کرسۍ صحیح هغه کرسۍ دي وړې کرسۍ دي سپکې کرسۍ دي هغه دلته پرتې چې څوک نپل کوي راوړي دلته ځان سب مپې نه خرابېږي او که نه یې هلته پرتې دا خو ځای په ټیکه کړی دی دې کرسو والا که دی وي به که نه وي به ځای به خالي کرسۍ به پکې پرته وي سب داسې چل دی دلته اوس داسې یو مصیبت دی او دوی خوشحاله دي هلکه داسې چې سپین ږیری شه بیا سره جمع پې نشته کور کې دي کوي داسې شیخ باني باندې خو د جمع مونځ نشته
وفي الباب عن انس وابن عمر وابي سعيد وعابد بن ربيعه رضي الله عنه قال ابو عيسى حديث جابر رضي الله عنه حديث حسن صحيح وروي من غير وجه عن جابر رضي الله عنه والعمد عليه دامت اهل العلم لا نعلم بينهم اختلافا لا يرون بأسا أن يصلي الرجل على راحلته تطوعا حيثما كان وجهه إلى القبلة أو غيرها. باب ما جاء في الصلاة إلى الراحلة منذ راحلته بارگیر در اوخ نه دی بار کوس کړه طریقې خو دا وغه طرف ته منځ کې یعنی راحله دی یا اوخ دی دغه ک ستره جوړ کړه وایا. قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا ابو خالد الاحمر عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الى بعيره او راحلته وكان منځ اوخ ته وک یا بارگیر ته وده کان يصلي على راحله ما توجهت به الله. قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقول بعض اهل العلم لا يرون بالصلاه الى البعيره بأسا ان يستتر به. باب ما جاء اذا حضرت العشاء وقيمت الصلاه فابدأوا بالعشاء. چې کله د ماخام ډوډۍ راشي او مونږ مودريږي نو تاسو په ډوډۍ شروع کړئ. اذا حضرت العشاء والعشاء فابدأوا بالعشاء. چې کله ماخام ډوډۍ حاضر شي او د ماخام د ماسختن مونږ حاضر شي او ډوډۍ خرابېږي نو تاسو اول بس کوئ ډوډۍ وخورئ مونږ بروسته شي خیر جمع دې درنه لاړ شي. هلکه تاسو په پوښښئ دا په صورت کې چې ډوډۍ خرابېږي او راغلي امام ابو حنیفه رحمه الله وایي چې زما ډوډۍ ټول د مانځه سوچ شي دا خده چې مونږ می ټول د ډوډۍ سوچ چلته ولاړ برکاتونه او پریټونه مې په ذهن کې ګرځي او یا د طالبانو غنې کاسي سپارس ولس کاسي کنه د وظیفو دا د ذهن کې ګرځي نو دا د سړی په مانځه نه پوي الله. أبي قال حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أنس رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا حضرت العشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء. عشاء د ماسختن ډوډۍ ته وایي الله. وفي الباب عن عائشة وابن عمر وسلمة بن الأكوع وابن سلمة رضي الله عنه قال أبو عيسى حديث أنس رضي الله عنه حديث حسن صحيح وعليه العمل عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم أبو بكر وعمر وابن عمر رضي الله عنهم وبه يقول أحمد وإسحاق يقولان يبدأ بالعشاء وإن فاتت الصلاة بالجماعة اگر کله جمع منځ پوچ او سمعت الجارود يقول سمعت وكيعا يقول في هذا الحديث يبدأ بالعشاء ما خام په ډوډۍ به مسخوتن په ډوډۍ به شروع کې اذا كان الطعام يخاف فساده چې کله ډوډۍ باندې ویره د فساد والذي ذهب اليه بعض من اصحاب النبي غير اشبه بالاتباع وانما ارادوا ان الله يقوم الرجل الى الصلاه سره دی وانځل نه ودیږي چې زړی مشغولي په سبب د یو شي سره وقد روى ابن عباس انه قال لا تقوم الى الصلاه وفي انفسنا شيء مانځل دی نه ودیږي چې زړونو زمون کې څه شي لا نقوم الى الصلاه وروي عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا وزع العشاء وقيمت الصلاه فابدؤوا بالعشاء قال وتعشى ابن عمر وهو يسمع قراءه الامام ما ډوډۍ خوړل ابن عمر او د قرات د امام اوریدو الله. قال حدثنا بذلك عن قال حدثنا عبد الله بن الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه ما جاء في الصلاه عند النعاس د خوب د جټکو په وخت کې مونږ نه دی پکار خوب وک بیا مونږ ځکه څنګه چې غړي وډي ونه وای الله. قال حدثنا هارون بن اسحاق الحمداني وقال حدثنا عبد بن سليمان الكلابي عن هشام بن عروه عن ابي عن عائشه رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا نعس احدكم ويصلي فليرقد حتى يذهب عنه ودې دي چې تاسو چې درن خوب لاړ شي دا نه چې دې ودې مطلب پاره غټه پین هدا مزا صلی الله علیه وسلم یذهب شر چې دې شروع شي یستغفر فیسب نفسه الله دې بزان له بخنه غواړي او کنځلې بزان لکای الله. الباب عن انس وابي هريره رضي الله عنه قال ابو عيسى حديث عائشه رضي الله عنها حديث حسن صحيح. باب ما جاء من زار قوما فلا يصلي بهم څوک چې چا ملاقات کوله لغې لدی مونږ نه ور کوي الکه په پوښي چا ملاقات لاړې او هغه جمعه ته بوته امام دی پکې ته به مونږ نه ور کوي چې وای چې ورته اقامت کوا نه الکه دا مخ کې چې موږ مراتب ذکر کړ چې حق بل امامت څوک دی عالم دی او اقرا دی او وسن دی او پلان دی او پلان دی دا په صورت کې چې بهر گیر شي که امام یا صاحب البيت هغه اقرا عالم نه په علم کې کمزور ایتا نه هم هغه حق بل امامت البته کته ته اجازه تو کې نو ټیک ده
لکه تاسو خبره باندې پوه نه شئ ځکه دې نه فساد اندېشه ده صحیح ده او فساد دا دی چې امام له به کار وګورې خلک به ورته وایي چې دا دې ولې مخکې کاو او یا دا چې د هغه په عظمت شان کې به لاسوهنه نه کړي ما تېر سړي ویلې یو کس راته قیصه وکړه صحیح ده وایي داسې چلو چې یو ځای کې جنازه وشوه او هغه امام یو بل کس ته ویل چې ته بیان وکړه بل کلي مولا او د هغه عزت یې کاو هغه بیان وکړه چې دا خلک راغله د کلي خلک نه دا امام یې وشاړه چې تا خو موږ وشرمولو امام ته یو بیان دی په هغه وکړه زمونږ ډېره بې عزتي دی وکړه زه ته جومات پرېږدم هغه ورته چې السلام علیکم غاړه راکړئ درنه تاسو په خدای ښه نه کړئ چې خمقل خلک شته دی مقتدیان کې وایي چې مړي کې به بیان کوي لکه مړي کې بیان څه بیان مړي له څه پیدا کوي بیان خو ژوندو له پیدا کوي که نه او که وایي موږ له وکړه موږ له بیان وایي تاسو ته به جومات کې وکړم به جمعې په ورځ صحیح ده نو دا یقین وکړه چې دا ډېر خمقلتوبونه دي خلکو روان کړي دي او امامانو روان کړي دي حمام صاحب ورته بس بیان شروع کړي وکړي هلکه که طبیعت دې ووایي که خیر دی خلک را جمع شوي که نه څه فرض ضروري نه دی دا د امام په ذمہ داریو کې یوه ذمہ داري جوړه کړې ده چې امام صاحب به څه کوي مړي ته به بیان کوي هلکه مړي ته زموږ مړي کې بیان ونه کړه هلکه ستا مړي کې بیان لکه ژوند کې که ژوند کې پې عمل کړی ټیک ده که نه اوس به پکې سم موږي ومنډي قسم په خدای که په بیانونو به اخلاص کې والله کې اخلاص خلاصېږي ځکه بیان پیدا نه کوي زه اوس به ورته ښې خبرې وکړم زه عمل کولی شي ژوندي نه کوي که نه بیان خو ژوندو دپاره دی د خدای خمقلو او ژوندو له به ورته جمعې په ورځ وکړو که نه صحیح ده اصل کې داسې ده چې د خلکو سرونه خلاصول پکار دي مونږ د امامانو د خلکو سرونه نه دي خلاص کړي خلکو سر خلاص کړي هېڅ خبره نشته والله چې سر هم خلاص کړي خلک پوهېږي دا ګناه زمونږ ده امام صاحب هم ورته 3 ورځې ناست یو سیرتونه وایي دلته یو د جومات کې به دوا کېدل اول چې مړی به وشو یو اوس وفات شوی دی د یو ځي اوسې نوم نالم او بس د سپین ږیری مولا و او هغه چې مالداره به راغی اوږد لا یکلف الله نفسا ولله ما فی السماوات او چې غریب به راغی کلا واللیل اذا ادبر والصبح اذا اسفر سبحان ربک رب العزة ما ته خو پته نه کېږي څوک مې نه پېژندل ابتدایي وخت و چې اوږد صورت به که زه به پوه شم چې دا سړی مالداره دی او چې مختصر به که چې دا د خدای په کار کلک دی دا غریب دی بس تاسې په یقین وکړئ چې دا کار امامانو خراب کړی وبه قال حدثنا عناد بن محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع عن ابان بن يزيد الاقوالي عن بديل بن ميسرة العقلي عن ابي عطية رجل منهم قال كان مالك بن الحويرث رضي الله عنه ياتينا بمصلانا يتحدث فحضرت الصلاه يوما فقلنا له تقدم فقال لي يتقدم بعضكم ابو عطية وایي چې مالک ابن الحویرث یاتینا زمونږ ته وراته په مصلانا زمونږ د مانځه ځای ته یتحدث مونږ له حدیث بیانول په حضرت الصلاه د مانځه وخت راغی یوما یو ورځ فقلنا له مونږ ورته تقدم مخکې شه فقال یتقدم بعضکم تاسو کې د یو مخکې شه حتی احدثکم بیا زه تاسو ته حدیث بیانوم لما لا اتقدم چې زه ولې نه مخکې کېږم سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه مې اورېدلي چې فرمایي من زار قوما څوک چې چا ملاقات ته لاړ شي فلا یؤمهم د هغوی امامتي دې نه کوي ولیؤمهم رجل منهم امامتي دې وکړي د دوی یو سړی د دوی نه دی کې د یو سړی امامتي وکړي هلکه تاسو به پوه شیخ صاحب به دا واقع به وایي زه له تله مې شاګرد ته دعوت کړی یم وایي ماسپښین لمونځ مانځلی مخکې کړم وایي په غوږ کې راته ویل چې فرض سنت نه وروسته دعا ونه کړي ما په دې خلکو ډېر محنت کړی ډېر محنت سره مې په سنت نه وروسته دعا پرېښې ده ما ورته چې ځناوره په دې شي تا محنت کړی دی چې په سنت نه وروسته دعا مه کوه نورو خبرو محنت به دې پې کړی وې نو داسې هم پکې هغه به تا مخکې کړي او هغه به خلک عادت کړي په کومه دعایي د فرض نه وروسته او ته بیا سنت نه وروسته وکړي نو هغه له به جنجال جوړ شي هغه به ورته غیبت کړی چې سنت نه وروسته دعا بدعت ده او بدعت ده او دا چل دی او ته به هغه چل وکړې هلکه پې پوه شي هله قال ابو
وليس هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند اكثر اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. قال صاحب المنزل احق بالامامه من الزائر وقال صاحب المنزل حقدار دی په امامتای سره د زائر نه کور واک بنه نیسی چې پوښتې په هغه د اجازه تو کې نه ټیک الله. وقال بعض اهل العلم اذا اذن له فلا باس يصلي به. وقال اسحاق في حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه وشدد في ان لا يصلي احد بصاحب المنزل وان اذن له صاحب المنزل. قال وكذلك في المسجد لا يصلي به في المسجد. د مالک ابن حویرث شاه زرایا دا او سختی کړی دا چې صاحب المنزل اجازه تو کې بیا به نه کوي الله. ما جاء في كراهيه يخص الامام نفسه بالدعاء. دا مکروه ده چې امام ځان په دعا خاص کی څنګه ځان خاص کی یا دا مطلب دی بعض دا بیان کړی چې مفرد الفاظ وای صحیح ده بعضی وای نه چې مفرد الفاظ وای چې کوم معصور دی په حدیثو کې جمع ټول پکې راځي او کله جمع وای خیر دی. بعضی وای دی خص نفسه به دعا دا معنا جزان له دعا کې او خلق له خیره کوي خدای ما ته خیر کې دا ټول خلق تباہ کی دسی وای کنه نه دا خانه ده لکه تاسو په پوښتې کې په پوښتنه نشي منګه سره منګه چانیانو وظیفه بم را غونډوله یو کس هغه به وظیفه را غونډوله نو خلک وای وظیفه راوړی خدای مو باخه هغه په وظیفه راوړی خدای مو واه نه چې دسی کې نو دا ګوره خانه ده امام ځان له دعاګانې کوي او خلکو له خیرې کوي دا مراد ده. نور کله مفرد لفظ استعمالي نبی رسام استعمال کړی دی واحد صيغه او کله جمع صيغه استعمالي ټول پکې شامل دي. واه قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا اسماعيل بن عياش قال حدثني حبيب بن سالم عن يزيد بن شريح عن ابي حي المؤذن الحمصي عن ثوبان رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرئ ان ينظر في جوف مسلمان له چړی نه دی جائز چې کو ګوري په جو په بیت امرین حتی استاد مینز د کور دی سړی د اجازه نه اخیست اجازه باخله ټکه باور بټکه غاړي له بوده کې کور مین ته بنه ګوري چې کور مین له دیو قتل نه بیا د اجازه څه مطلب څه کور خو دیو کړ پاین نظر فقط داخله کوي قتل نه د سیدره کده چې داخل ولا يوم مقام د قوم امامتي بنه کوي په خص نفسه بدعوتن دونهم چې ځان خاص کې په دعا او غوینا پاین پاله فقط خانهم کده سکارو کده غوی سره خیانت دریم ولا يقوم الى الصلاه وهو حاقن منزل دینه چې وهو حاقن چې د ځان بند کړي د تشم امتیازونه سخت ځان بند کړي حقین هغه ته چې تشم امتیاز سر دغه راوستي چې بس لک دغه شي خطا کی او یو حاقب د چې غټ او دسي دغه کړي الله. الباب عن ابي هريره وابي امامه رضي الله عنهما قال ابو عيسى حديث ثوبان رضي الله عنه حديث حسن وقد روي هذا الحديث عن معاويه بن صالح عن السفر بن نصير عن يزيد بن شريح عن ابي امامه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وروي هذا الحديث عن يزيد بن شريح عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وكأن حديث يزيد بن شريح عن ابي حي المؤذن عن ثوبان رضي الله عنه في هذا ادود اسناد واشهر. باب ما جاء من اما قوما وهم له كارهون څوک چې کوم خلکو امامت کوي او خلک بد غنون کی د خلکو بدی شي دا خانه ده نبی اسلام په لعنت کړي خدا په هغه صورت کې چې دغه څه خطای او که خطای پکې نه اسی په خې خبره باندې خلکو بدی شي بیا خلک ملامت دي الکه تاسو په پوښي کې په پوښي دلته امام یو امام صاحب او مطلب ما ترغه ډیر خپاو وسو بل ځای ته تلل وای خلک مینه پری دي ما څه درته وای چې ته شیخ ادریس په شان بیان نشي کوله او د مفتی عبد الله شاه صاحب په شان ترجمه نشي کوله او قرات دم ګډوډ دي اخرت کې قاری باسط خو نه یاد کړي چې قاری باسط په شان قرات هم نشي وای نه هغه خو نه کوي چې قرات دم خوګ نه دی قاری او قرات هم صحیح خو आवाज لک خوګ نه نما ورته ساده شان عمر دي تا ورته څه ویل ما ورته څه ویل مطلب ورته چې شیخ ادریس صاحب او مفتی عبد الله شاه صاحب په شان پیسې تاسو نه راکوي تاسو عمر پیسې د غیر تنخواه عمر راکوي نو زبر ته مغزان بیان غریب دې تنگ لاړتي وس وطن لتلې دي جماعت نه اکثر امامان د خلکو په ناجایز خبرو بدی شي هغه خبرو باندې امام په ناجایز نه خلک په ناجایز
دلته امامو جمعات ته به ښځې دمونو له راغوښتي جمعات له به ورتلې خلک ته ډېر تنګ و خفه و په حقه و خلک ما ته ویلی سړي ما سره سبق ویلی او ما راوغوښتو ما ته ویلی چې ته ورته ووایه وایي موږ پې ځان ستړی که نه ځي ما ورته ویلی که په عزت لاړ شه په بې عزتۍ دې شړي ته په خدای یقین وکړه چې مل په بې عزتۍ دې شړي هغه ویل نه ټول خلک ما سره ولاړ دي کښېنه مل ټول خلک مل ما له راغلي دا چا ویل چې دا مسله په کتاب کې راغلی کم ځای کې ټولو کتابونو کې ده آیا که ټولو کې کم ځای کې ده بیا یو نشي ښودی و ټول خلک ما سره ولاړ دي ته په خدای یقین وکړه مل ټول دلته راغلي وو دلته به کم یو ویلي چې ټول تا سره کم دغه به و که نه بس مل خوښه دی د خپله که نه ما ته راغلي وو چې بس دا یې چټي ورکړه مل پرېږده ورکې کړه نه یې پرېښوده بیا به بې عزتۍ لري زما خبره ونه مانه دلته جومات جوړېده دو ملیانو پې جګړه کړې لا جوړ شوی نو بنیاد یې ایښی وهلي کړي وو لاسونه یې اچولي یو یې زه به پکې امام یم او بل ویلې زه به بیا کسانو ورته ما ته وویلی یو ما ته راغی ملا بل هم راوغواړه دواړه زما شاګردان بس یو هم نه منله ما ویل چې ورته چې یو تېر شی او یو به پکې امام شی بس هغې نه منه وایي نه یو هم که دغه کوه بل هم ویل ما ته یو زما امامتي واخلی یو ته به هغه جومات جوړ شي وایي داسې هم نه کوو نو مل څه کوئ بس مزۍ ټوپکې واخلی دواړه سره وولئ خدای شرمېدلو تاسو شرمېږئ هم نه اصل کې مسله دا ده چې خلک نور کارونه نه کوي بس 1500 د حقانې نه پارېغه چې 1500 جوماتونه خو کال نه جوړېږي زر دلته شیخ ادریس صاحب نه پارېغه چې 2.5 شو 2.5 جوماتونه جوړېږي په پاکستان کې کال کې نه دا بیا راولګېږي یو مدرسه جوړه کړي او 15 غابیان ځان سره ملګري کړي بیا چاندې راټولوي په ناجایزو طریقو باندې تاسې په خبره باندې پوه شئ ته په خدای یقین وکړه چې دا ناروا کارونه بیا په ناروا وي سړي دا جایز دي تاسې په خبره باندې پوه شئ الله وبه قال حدثنا ابن اعلى بن واصل الكوفي قال حدثنا محمد بن قاسم الاسدي عن الفضل بن درهم عن الحسن قال سمعت انس بن مالك رضي الله عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثه رجل اما قوما وهم لا كارهون له كارهون وامراه فاتت وزوجها عليها ساخط ورجل سمع حي على الفلاح ثم لم لعنت کړي د انبیاء اسلام په درې وتنانو یو هغه سړی دی اما قوما وهم له کارهون د خلکو امامتي کوي او د خلکو بدي شي و امرأة باتت وزوج علیها ساخط شپه تېره شي او سړی ورته غوسئ بل هغه سړی دی سمعه حي على الفلاح ثم لم يجب او بیا اجابت ونه کړي جمع له لاړ نه شي الله وفي الباب عن ابن عباس وطلحة وعبد الله بن عمرو وابي امامة رضي الله عنه قال ابو عيسى حديث انس رضي الله عنه لا يصح لانه قد روي هذا عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل قال ابو عيسى ومحمد بن القاسم تكلم فيه احمد بن حنبل وضعفه وليس بالحافظ وقد كره قوم من اهل العلم دا یو قوم د اهل علم دا بده غنه چې سړی امامتي د قوم کوي وهم له کاریون فاذا كان الامام غیر ظالم فانما الاسم على من کریو ګنا پاغه چا د چا بدی شي خو بیا د امامتي پری دي چې کاغی په حق ای کبنه حق امامتي پر خودل پکار دي اکای په حق ای ناغي ملامت دي شرعن او کده په حق ای نو شرعن دي ملامت لري امامتي به هر تقدیر چې اختلاف راغی به پر خودل پکار دي وقال احمد و اسحاق بي هذا سيدي ورپسې اذا كره واحدا و اثنان چې یو یا دو یا درې بدی شي په لاباس یصلی بهم حتی یکرهو اکثر القوم چې اکثر قوم بدی شي دا درې خوار ځای کې کله زموږ استاد هغه به په کل مسجد خنزیرو هر جمعه کې یو خنزیری کړه جمعهتون کې یو دو درې خنزیرانی خیر دی الله وبه قال حدثنا انه قال حدثنا جرير عن منصور عن هلال بن يسار عن زياد بن ابي الجعد عن عمرو بن العاص مصطلق رضي الله عنه قال كان يقال اشد الناس عذابا اثنان سخترین په عذاب کې دوه کسان یا خزدا سدي چې خاون نافرمانی کوي امام قومن وهم له کارون قال جرير قال منصور فسالنا عن الامام فقيل ان معنا بهذا علامه الظلماء ظالمان امامان فاما من اقام السنه سنت دري بينما الاسم على من كرهه ګنا پاغه چاله چې چا بدی شي بده ګنا نشته الله
قال حدثنا محمد بن اسماعيل قال حدثنا علي بن الحسن قال حدثنا حسين بن واكد قال حدثنا ابو غالب قال سمعت ابا امامه رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثه لا يجاوز صلاتهم اذان. درې تنان دي دا غوي منځونه نه تیریږي اذان هم د غوګونو نه. العبد العابق حتى يرجع، غلام وتختی چې واپس راشي راتلو پورې. و امراتن باتت و زوج علیها ساقطن، اخذ د چشپتی رکی او خاون تی خفای. و امام قوم دی او قوم امام وهم له کاریون چې خلق بدیش. قال وذا ازادی حسن غریب من هذا الوجه ابو غالب اسمه خزوان. الله بس ده اختلافی مسئله.